نسیم آغا زه به یو شی درته ووایم زموږ خلک خو چې هر رقم ژوند وکړي دوی بیا هم خبرې درپسې کوي وپوهېدې دا کسان چې مشهور سي دا خو نو بیا مخصوصا دښمنان هم پیدا کړي او دوستان بیا سړی اسمان ته خېژوي او دښمنان یې بیا په مځکه نه باسي هغه اسمان ته خېژول هم بد کار دی په مځکه نه ایستل هم بد کار دی موږ خاکي خلک یو د خاورو جوړ شوي یو په دا خاورو باندې ګرځو او عادي انسانان یو کوم عجیب و غریب ده زما پلار لاته ورنیکه مو بابر خان کاکړ نومې دی دی د ژوبه څخه راغی قندهار ته هغه وخت د میرویس نیکه وخت و دا تقریبا 280 کاله پخوا خبره هغه راغی بابر خان کاکړ د هغه زوی بیا فیض الله خان کاکړ و د هغه زوی بیا حبیب الله کاکړ و علامه حبیب الله کاکړ د هغه زوی عبدالرحیم بیا هغه بیا زما پلار زین العابدین کاکړ بیا زما نیکه زین العابدین زما پلار محمد رفیق حبیبی دا او زه محمد صادق فطرت کاکړ دا ټول پښتانه وو او پښتانه یو او یو به شی تاسو ووایم ژورنالستان دلته راغلي دي خبرې یې کړي پر افغانستان باندې د ډیورنډ خط و هغ خواته 11 میلیونه پښتانه هلته دي او د ډیورنډ خط و دې خواته چې افغانستان ته راسو دلته هم 11 میلیونه پښتانه دي 22 میلیونه پښتانه اسرائیل ټول سره درې دي که 4 میلیونه نفوس لري موږ تاسو د هغو څو چاند یو نو دا پر دغه دونې پر دا 40 میلیونه باندې دغسې یو تهمت زه ولګوم چې موږ پښتو 1% یا 2% دا کم احمق دا خبره کړې ده یو څه خو دغه یو څه منطق خو په دا خبرو کې باید موجود وي او که دښمني زما سره وي هم باید یو سمه منطقي لار ورته پیدا کړي چې خلک یې بیا ومني نو زه دغونې سندرې ته او دغه سندرې چې ما ویلې دي هېڅ پښتانه دغه سندرې په دغونې راګو کې نه دي ویلي ما تر ټولو پښتنو اضافه د هر فارسي ژبې په کور کې مې پښتو نه ایستلې ده د هر پښتانه په کور کې مې فارسي نه ایستلې ده هلته مې دواړه مې سره ګډ کړي دي شیر و شکر مې جوړ کړي دي پښتو مې هم شامله کړې لیلا کمیس دې تور ما بچور کې خالونه دې 4 ما بچور کې بیا مې په دې کې راوستي نه روزایی که شادابت ببینم نه شب خوابم که در خوابت ببینم زمین را میکنم از اشک دریا چو ماهی بلکه در آبت ببینم دا فارسي مې سره یو ځای کړي شیر و شکر چې دا دواړه قومونه دا دواړه ژبې یو ځای شي سره دغه د یوه وطن ژبې دي او په یو وطن کې زموږ په افغانستان کې ډېر ژبې دي چې په دې کې دا 4-5 یې مشهورې دي نورې دي چې اوس لږ دي یا خلاص شوي دي ډېر ژبې دي د هره ژبه د احترام وړ ده هغه چې دا ډېر کم کسان دي هغه هم د احترام وړ ده موږ ټوله انسانان د احترام وړ یو د خدای بندګان یو او د خدای ښه بندګان یو ما ډېر ځایو کې لیدلي یعنې دا د افغانستان ښه والی ما ډېر ځای نه دی لیدلی یعنې مهمان نوازه خلک دي مېلمه پاله خلک دي پښتانه مخصوصا ډېر مېلمه پاله خلک دي په پښتونولۍ کې هغه ډېر مهم رکن چې دی هغه د مېلمه پالنې ډېر تشکر السلام علیکم سلامونه وکړه د انډي هغې ته زه وکړه سلام